بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن حديث كتاب الله، فإن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن شر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تركنوا إلا الذين ظلموا فتمسكم النار. صدق الله خالقنا العلي العظيم. در الشريف صلى الله صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد سناد فاكر دقالنا الله جل جلاله عم نواله تخلق د کائنات کې جل جلاله ذات پر انسانانو باندې بیا خصوصا چې دا یو دغه میاشت کې چې دا دوی درېږي مسلسل پر دې خبره سره وژغېدو په د نبي علیه الصلاة والسلام پر اهل بیت باندې. اوس هغه واقعي هغه حالات هغه ژوند زندگی هغه ترتیبونه مجلسونه علامه ابن کثیر علامه اوزاعي دا لکه نور علماء کرام په دې کې فرمایي وای دا ټول حالات الله جل جلاله په یو آیات کې سره ټول کړل. د دغه یو آیات په ضمن کې د دغه ټول واقعه آخري حاصلات حاصل مطلب د مجلس دا ټول الله جل جلاله ترانه ده. اوس امام بهقي رحمه الله فرمایي وای څنګه دا حالات انسان ته واضح شول. بیا کله قرآن انسان پوښتنه وکړي چې ای قرآن نو بیا دا حالات ماته ولې پیښ کېږي؟ صحابه کرام لاړل 8000 بیا لاړو بیا نور لاړو بیا اخر کې د نبي علیه السلام بیت چې ختم شوی نو بیا انسانان ټول صحابه کرام څه چې پاته هغه ختم شو څه چې پاته هغه لاړل د دې ظلم له دې جبر ځانونه پټ کړ لاړ یو بل اله قدس سره لاړ قدس سره لاړ. اوس الله وایي تلک الایام بل آیات کې راځي مفهوم د قرآن مجید کې دا رقم نیوی هغه دغه واقع دغه د ابراهیم علیه السلام یا د نور واقع یا د نور انبیا یا د صحابه کرام واقع تلک امه قد خلت لها ما کسبت وعليها ما اکتسبت. د دغو کسانو د دغو خلکو مجلسونو واقع حالات دا ستاسو لپاره نه دي چې ته یو پر دغه وضع ته ناست یاست او پر ځاړې به ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. مگر وصف محشر به خدای له تاسو څخه دې پوښتنه حل نه کړي چې پلانی صحابه څنګه سو یا پلانی بیت څنګه سو یا پلانی نبی څنګه سو. یک تنها ولكن لا تسألون عما كانوا يعملون. دا هغه پوښتنه بل تا کېږي کوم شي عمل تا وروړي خدای وزر. اوس بیرته دغه علماء کرام یې فرمایي اوس دغه آیات بیا راځي انسان چې الله په قرآن کې بیا بل آیات نازل کړی وایي چې ما په خطبه کې ورته ویلې الله وایي هغه انسانان
ولا ترکنو هغه انسانان چې ناسته کوي دوستي کوي هغه انسانان چې په ظاهرا او باطنا دواړه انسان خوښوي دغه په خپل نفسو باندې داسې ظلم کړی چې ورځ و محشر به په دغو انسانان کې یو ډله په کار نشي ور څه معنا اوس انسان که چیرې داسې سوچ وي هغه واقعو ته په هغه واقعاتو کې مظلومان اول ظالمان اول یزید مروان هشام حکم ملک د دغه کوم نور ظالمان جابران واقعات سره بیان شو بیا مسلمان اول لکه علي اصغر علي اکبر امام حسین لاره کوم نور واقع سره بیان شول وسوای کتی چیرې په خپل زړه کې د هغه ظالمانو د جابرانو ملاتړ کوي د هغه ظالم د جابر انسان د تشبوله د هغه ظالم د جابر انسان سره دوستی کوي امام حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایي وای کوم انسان چې هغه ظالمانو ته دعا کوي الله جل جلاله به ورسو محشر و دغه ظالمانو سره پورته کوي قسم د اعمال د بیت الله شریف کې 24 غنټه ته مصروف په اعمالو باندې امام او زاهد په خپل تفسیر کې بیا بل روایت راخصه وای کچې انسانان ویره زخم له دغه ظالمانو سره خیال ساتي له دغه جابرانو ته دعا وکړي له دغه جابرانو سره ملاتړ کوي دغه انسانان مورث په محشر دغه ظالمانو سره پورته کېږي ولکن بیا الله مخته په دغه آیات کې بیا فرمایي چې بیا ورث په محشر بل ما سوى بیا خدای وایي بما ما سوى ثم لا تنصرون بل لاره کوم مددګار به نه کې پیدا اولیاء ثم لا تنصرون نستوى يورث ومعشر بين ما سوى ثم لا تنصرون استایو څوک سم مدد نشي کولای او چې دا آیاتونه معنی سره اوس په مختصر حالات داسې بیان سره چې انسان ته کم شان دا رقم سبب جوړي چې هغه انسانان مسبب دغه شي کې چې هغه دغه ظالمانو جابران خو ته اول شی حب الدنيا لدنیا سره محبت ساتل امام غزالی صاحب رحم الله فرمای وای کوم انسان د دنیا زیاتېدل د دنیا شوق پیدا کېدل وای دا انسان سوچ وي الله تعالی په ډېر غټ ګناه نه ولای په ډېر غټ عذاب نه ولای او دغه دنیاي سبب زما د هلاکت بګرسي بیا هلاکت علماء وایي دا نه معلومه چې دا په وعده نه نجرې په دوه لارو کې په یو لار کې راځي په بل لار کې راځي که په کې راځي بیا ورنات کول کې لاړ لزوم له جبر سزا برابر دوم شي حسد دی نفرت کین بوزي اصل دا مجلسونه دا ظلم چې په دغه میاس کې چې کوم حالات پیښ دا ټول له حسد له نفرت لکن له بغض پیدا شو حسد دا سبب د دنیا د زیاتوالي دی چې څومره انسان په فقر او فاقه کې څومره انسان خپل حالات مطابق په حالات ژوندۍ کې روان عمر انسان په عجز کې پټ دا نور ته څو علماء وایي چې څومره انسان ناس له صلحاء له شو خلق سره کوي له علماء له شهدا له نیکانو خلق سره کوي هغه انسان بل دغه نفرت له حسد له کینو بوز دغه وګرځي رس فرعون په خپل محل کې ناس شیطان مال دروازه وټکوله فرعون وایي مننت څوک شیطان ورته وایي تسر رب ربي عين ربك كم زي ربي چې ستاسو کوټې دروازه څوک درته کوي تاغله نه پیژنې د ته څنګه خدای خو هغه هر شی علم ورسره شیطان ډېر علم خدای ورکړی دی الله تعالی په روح زمین باندې زیات پوهه زیات علم و شیطان پر کړی
روایت بل روایت کې راځي وایي بیا الله تعالی دغه علم ځنه اخلي بیا خضر علیه السلام بیا موسی علیه السلام بیا آخر پیغمبر علیه السلام. اوس موږ ایمان دار زیات په عالم حضرت پیغمبر علیه السلام ولې دا درجه سبلو نبی علیه السلام سره خوان کې شیطان وایي ته څنګه خدای چې ستا د کمرې دروازه دې وټکو ته هغه نه پېژنې فرعون هم په سر اخلاص شیطان مدرخور راله دروازه اخلاص که راځه کښېناستې ویل ای شیطان فرعون و شیطان ای شیطان ته ماله دا سر اخلاص پر دغه روح زمین من الله جل عز وجل داسې شی نه پیدا کړی چې هغه ستا له پردې څخه پټ ستا له علم څخه پټ راشي ستا علم ستا ته اوس ما داسې پوه کړه الله جل جلاله بیا له تا او له ما سوه بل داسې سته چې الله تعالی نه خوښي نفرت ځینې کېږي ما ته خو بې انتها نفرت کېږي ما د خدایي دعوه کړې تا هم د خدایي دعوه کړې د سجده دې نه ولګل تا ځان ته یو ځان ته د کبر غرور وکړی آیا بل داسې انسان سته چې الله تعالی ته ما او تا هم بد ایسي شیطان ته بالکل داسې انسان سته هغه انسان هر چې هغه دوم کار کوي حسد کوي نفرت کوي کین بغض کوي اوس د حسد ډېر قسمونه دي حسد انسان چې کوي علماء کرام فرمایي وایي حسد د انسان هغه ټیم و انسان ته ورپېښېږي چې انسان سره دوه کاره موجوده شي اول شی انسان په مثال د لیوه دی لیوه د خپل زوره نه دی خبر که خبر شو ټوله رمه به په یو وار باندې وخوري ټوله رمه به مرداره کې مړه به کړي له ټول رمېزه بس دغه غاړه پرې کړي انسان هم دغه رقم دی له خپل زوره له طاقته نه دی خبر چې څه ټیم دی له خپله زوره خبرېدی په ده کې نه حسد پیدا کېږي دی له خپله زوره خبرېدی په ده کې غرور تکبر پیدا کېږي دی له خپله زوره خبرېدی دی په ده کې ریا پیدا کېږي دوم انسان چې دغه دوم کار پکې زیاتېږي دا چې په انسان کې حب دنیا د دنیا محبت زیات پیغمبر علیه السلام ولې له دنیا څخه نفرت کول ګوره علماء فرمایي وایي تاسې داسې نه دی چې کاروبار او تجارت او ژوند زندګي او کسب پرېږدئ هغه کوئ د یوه پر ځای دوه ګټې کوي له دوی پر ځای درې ګټې کوي د سهار پر ځای ماښام کسب ورځ کړو مګر دومره چې بیا دا رقم وي چې علماء کرام فرمایي چې دونه وي چې بیا ستا کفن تر و تازه او اولادو ته ژوند زندګي دا په اماره په خوشحاله ورته پاتې بس ختم دومره نه چې ته مړ سې ستا د ځینې تړلو سړی نه تا د کلمې د شهادت د تلقین درکولو والا سړی نه دومره نه چې ته مړ سې او یو شتک کوي تا ته ورځ و محشر له خپله ماله څخه تاله په کار نشته او دریم شی دریم شی علماء کرام فرمایي وایي انسان چې څه ټیم د ظلم لاس ورواچي لاس ظلم دا پر دوه قسمه ده علما فرمایي وایي ظلم پر دوه قسمه ده یو ظلم هغه دی چې انسان جاهل وي بې علم وي ناپوه وي سخت دماغ سخت ظلم والا انسان هغه انسان بیا ظلم کوي اول نوالار دا انسان چې ظلم شروع کوي پر خپل اعمالو پر ځان ظلم شروع کوي ظلم چې انسان شروع کوي اول پر ځان شروع کوي انسان خبر چې الله پر ما باندې لمونځ فرض کړی دی پر ځان ظلم کوي لمونځ نه کوي انسان خبر چې الله جل جلاله بل شریک نه مني دا انسان په زړه کې د بل یو لوی غټ شیطان مینه محبت په زړه کې له خدای سره زیات پیدا کوي بل ظلم انسان اول ظلم هغه چې انسان ستې دغه نیت وکړي چې د انسان په داسې حالات کې ځان جوړ کړي چې په خپل ځان باندې ظلم نه کوي د الله او د رسول احکاماتو ځان لري کوي دغه اوله طریقه ده بیا علما وایي چې دا اوله طریقه پرې کېږي دومره طریقه په خپل
کې راځي بیا په انسان کې دومره جرأت دومره طاقت پیدا سي چې دا انسان بیا نه خور ګوري نه مور ګوري نه لور ګوري نه زوی ګوري چې څومره ظلم ورباندې کېږي د خور حق به هم وایي د لور حق به هم وایي د زوی حق به هم وایي د ورور حق به هم وایي ظلم به هم کوي وهل به هم کوي ټکول به هم کوي دغه دوم ظلم په دې باره کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو ورځ صحابه کرام په مجلس کې ناست پیغمبر علیه الصلاة والسلام ویل د قیامت له علامو یو غټه علامه ده چې مسلمان به خپل رور وزني او په حالاتو په معاشره کې به دا معلومات ادراک چاته نه چې دا سړی چا مړ کړي 25 مړ کړي د څه لپاره مړ کړي څه مړ شو صحابه کرام ویل د خدای رسول ایا خپل رور ویل بل دوم بیرته ویل داسې ورور چې په مور سره وي په پلار سره وي په کلمه خو سره ورونه په کور کې بلا سره نږدې دا ظلم د انسان غټ تباهي د سبب د دغه شکل چې انسان هلاکت د خیر د شر ته باسي انسان تباه کوي برباد کوي هم په دنیا هم په آخرت بل مسلمانانو انسان چې سټن هغه ظالمانو جابرانو سره له منافقین شریر خلق سره چې په دې ورځ محشر پورته کېږي څلورم اعمال به یو دا به ډېر پکې زیات سي دا انسان بل کار نه کوي دا به د خدای او د رسول په خلاف خپل ژوند تیری الله به ورته وایي دا کار داسې دی دی به الټه په معاشره کې لګیایي چې دا د الله خبره مه منئ دا خبره داسې کوه قرآن نه وایي وایي قرآن نه منئ فلانی کار داسې حدیث داسې پیغمبر علیه السلام نه حدیث هیڅ صورت نشته بس دا خبره داسې یا به انسان علماء کرام فرمایي ویا به انسان خپل ځان په خپل فیصله کوي او یو کار ورپیش هغه کار چې د ایمان سره تړاو لري بس دله په زړه کې تلقین شیطان کم مجلس راوړي به د پر هغه سره وکړي کله په هغه مجلس خپوخ کوي اوس دا سلور شان علماء کرام فرمایي علامه اوزاعي علامه بهقي علامه ابن كثير په خپل تفسیرو کې د دوه آیاتو لاندې دا مجلسونه د دغه پر اخسي او دا انسان کچيري انسان دا وای چې په منځ کې هر وخت خدای راي انعمت عليهم یو دا لفظ وای یو په اخر کې ولا ضال امين انعمت عليهم کې د دوه سلور شان بزان ګوره لودو کارو بزان ګوره ته په تا باندې الله تعالی ډېر غټ انعام دې ته بهترین انسان که په اخر درجه کې ولا ضال خدای ته موږ ګمراه وساته ګمراه به دغه اسدا سلور کار کوي کار پکشي اوس حق کول ظلم کول حسد پیدا کول په معاشره کې د خدای د رسول خلاف کار کول د مدرسې او د مسجد خلاف د قران او د حدیث خلاف حتی کې د روایتو په خلاف د علماء کرام او حدیث دغه نه پرت رب درد ویل دا انسان بل دغه لشکر کې پته کېږي هغه لشکر اوس پیغمبر علیه الصلاه والسلام په نور روایتو کې راخصه او ورس او محشر بعض انسانان خپل اعمال او برکت رعلو طلبي روان فأواب روان صحابة كرام أريان وطفات ولبعض إنسانان بدأ أخفل أعمال لبركته ببشور روان بعض إنسانان بدأ أخفل أعمال لوجه وربركتنا لوجه دا إنسانان برسلنا بعد رسخيش بعض انسانان بد خپل اعمالو د غر کېدو وجبه دا انسانان پرشتو په زنجیرانو په لولو کونډانو په کې اچولي راکشي به د خدای د محشر میدان به راکشي صحابه کرام له الله رسول هغه څوک چې الله تعالی او الله په اور رسول الله په خپل په قران پاک فرمایي حدیث کې په قران مجید آیات الله وايي هغه انسانان شهدا صالحین هغه انسانان متقین پرهیزګار خلک شهدا د خدای د رسول صرف د الله د رضا په خاطر باندې د خپل سر قربان کړي د خدای د رسول په لاره باندې صالحین هغه چې هغه انسانان خپل ټول عمر
د الله په لاره کې د دغه شي لپاره تېر کړ چې د انسانانو ته د خدای د رسول لاره ضرور شي. هغه انسانان چې امر بالمعروف و نهي عن المنکر کړ، چې انسانان له شر ته رابلي او له بدو ګرځي، او متقین هغه خلک دي چې هغه انسانان داسې عملونه وکړي، داسې عمل وکړي چې د اعمالو بدله د انسان په څلورو پنځمه پېړۍ کې له اعمال خیر ښکاره کېږي چې پلار یې ډېر ښه سړی نیکه یې ډېر ښه سړی، ځکه خو دغه زوی دا رقم ښه سړی، پلانی ډېر ښه سړی، ور نیکه یې ډېر ښه سړی، ځکه خو د کړوسی ډېر ښه سړی. هغه اعمالو برکات د انسان د ته رارسېږي. او ما روایتو کې لیدلي او فرمایي علما کرام فرمایي وایي چې کوم انسان بیا د خپلو اعمالو داسې دارمدار داسې یو ترتیب په خپل نسل کې پرېږدي، دا 4 پیړۍ بیا تباهي ته بیا باسي، 4 پیړۍ د تباهي او خواته هلاکت خواته باسي. که هغه پیړۍ هر څومره د خیر لاره ته ځان برابروي، مګر د خیر لاره بدله په شر باندې راوړي. مسلمانان خپل اعمال د انسان هغه اعمال چې په خپل لاس څخه پیښ شول، د خپل اواز خمسو څخه د لاس شو در پیښ شول، دغه انسان به ورځ په محشر د الله په حضور کې پیښ شي، د الله په حضور کې په حساب کتاب ورکوي. مګر شرط پکې دا دی مسلمانانو، نو الله فرمایي ای انسانانو تاسو له دغو انسانانو څخه ځان لرې کاست، ورځ په محشر ولکن الله د دغه ورځ په محشر سب ما شاء الله اولیاء من دون الله اولیاء ولكن لا تنصرون. الله فرمایي بما مددگار بل یو څوک تاسو نه کې پیدا، زم ولیم لما باندې لاس ونیسي ما ته منګول راواچي. وز الله لپاره به انسان څنګه معلومي مسلمانانو د الله د لپاره معلومه لپاره له قران په خپل پښتني کلاس هر انسان پوره، هر انسان علم کړي، کم از کم سکول خو تعلیم کړي، اردو ترجمه، پښتو ترجمه، انګلیش ترجمه نشي ویلی، یو عالم مخته کښېنه ترجمې ته کښېنه هغه هم نشي کولی. داسې انسان پیدا کړه هغه له سوال وکړه چې ما له ترجمه کوه. او بل دوم لري انسان ته حدیث د پیغمبر علیه السلام طریقت سنت هغه معلومات ځان ته څنګه خوراک، څنګه چک، څنګه آداب، څنګه ژوند، څنګه ناست، څنګه ولاړه، ټول ارکان اعمال ته تب سیستم دا به الله په حضور په چوکاټ برابر شي. نه به انسان ظلم کوي، نه به انسان حسد پیدا کوي، نه به انسان جبر کوي، نه به انسان د خدای د رسول په خلاف خپل ژوند تیری. دغه انسان کامیاب دی، فاز دی. الله تعالی دې موږ ټول ته هغه ژوند زندګي را نصیب کړي چې هم خدای خوشاله کړي، هم پیغمبر علیه السلام خوشاله کړي، هم موږ په خپل په داسې اعمالو خوشاله کړي. په زړه کې متصل ګل روایتو کې راځي وایي چې کوم انسان خپل اعمال څنګه تیری بیا به د اعمالو سزا الله تعالی په دنیا کې ورکوي، په آخرت کې ورکوي. اوس اعمال به انسان څنګه معلوموي چې زه په دنیا کې آیا اوس الله ما ته د قهر په نظر ګوري که د رحمت په نظر ګوري؟ آیا زه اوس د قهر په لاره کې مصروف یم او که د رحمت په لاره کې مصروف یم؟ علما فرمایي وایي د خپل زړه ته وګوري، د ده زړه یاد د الله کوي که نه کوي، د ده مینه محبت له خدای سره شته که نشته، د ده مینه محبت له پیغمبر علیه السلام سره شته که نشته. که چیرې دی د خدای د رسول د الله د رسول د احکاماتو سره نفرت کوي، ځان ځین پیچي، ځان ځین پټوي، بدی شي، دغه انسان په حرکت کې بس حرکت نو دا به یا به مال ورته بلاس، یا به اولاد ورته بلاس، یا به خپل کور کې کورودان ورته بلای، یا به خپل مسیانو کړوسیانو بل ورته بلای، یا به دغه انسان د کلی بلای، یا به دغه انسان ته له اسمانه یو ټک پر پیښي یو داسې مرض په تو مثبتو کې به ګیري، نه به هغه طب نه به له طب سره علاج، نه به له طبیب سره علاج. الله تعالی دې موږ ټول ته هدایت صراط مستقیم نصیب. الله تعالی دې هغه اعمال او موږ ته نصیب کړي چې د جل جلاله په حضور کې بیا پیښول شي، د پیغمبر علیه السلام مخ ته بیا درېدل شي چې یا د خدای رسوله زه ستا امتیم دغه مې اعمال د عملنامه مې ستا حضور ته مې راوړي. به وغواړئ الله جل جلاله دې هغه اعمال هغه ژوند زندګي راپېښي چې ورځ په محشر د الله په حضور کې چې پیښو نه شرمنده نه یو، د خدای قهر نه زر څخه بچایو. الله تعالی مو د خیر او عافیت راپېښي. وغواړئ من الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین
وعلى آله وصحبه الذين خلاص العرب العرباء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر جيوش المحمد واجعلنا منهم، واخذل الكفر واليهود والنصارى ومن على. اللهم شتت شمل الله وفرق جمعهم، اللهم دمر ديارهم، اللهم دمر أخبارهم. آمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. ونفوض أمورنا إن الله بصير بالعباد. آمين برحمتك يا رب.